مونږ د اختر ورځ وه یو دوه ورونو له مروغه وکړله چې هغه دواړه مونږ سلام له پاسولو چې داسې سلام وکړو نو چغې کړې داسې وجړل مې ولې ژاړئ ما ته وی مولي صاحب مونږ د یو مور او پلاره پیدا نه یو هغې یو وی زما پړه څه تېرېدل چې د ده سره زما تعلق نه و هغې بل وی زما پړه نو ما د خدای ظالمانو ښه په دې اړه کې په یو بل پسې خفه وی ولې دا روغه نه کوله د یو پلاره د موره پیدا یو نن یو بل ته اختلاف ته ولاړ دي پیسې به پیدا شي خو ورور به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو پلار به پیدا نشي پیسې به پیدا شي خو مور به پیدا نشي رشتہ ډیر خوږ څیز دی دا مه کټ کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین را د نبی علیہ السلام تر راښکاره شو عباس رضی الله تعالی عنه چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې وی نه وی ولې وی چې مخامخ مې تره راښکاره شو زما تره اسمان نه جبریل امین راغی ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راننوت پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه نن موږ د تره سره څه حال نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار تره په مثل د پلار نن زمونږ د تره سره څه حال تره ته مونږ نن په څه حال ګورو دا زمونږ رشتې دي همونږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو ټولو رشتې کټ کړي دي رشتې کټ پرتې تره نه پیژنو ترور نه پیژنو کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما ډېره لویه ګناه رانه وشوله فهل لی من توبة د توبې سلار شته دی الله به مې وبخي توبه به مې الله به مې وبخي نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام وی مور دې شته دی کور کې وی مور دې شته وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده وی مور دې نشته وی نه وی هل لک خالة وی د مور خور دې شته مونږ ورته د مور خور نه عربی کې ورته خاله وی یوه د پلار خور هغه هم د سړي تروري یوه د مور خور هغه هم تروري نبی علیہ السلام ورته وی ورشه د مور د خور سره احسان وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي د ترور سره احسان وکوي چې الله دې ګناه نن موږ ترور پیژنو د مور خور ته د مور خور کره تلی چې دا زما ترور ده دا هغه ترور ده چې نبی علیہ السلام کس ته وی د دې سره نیکي وکړه چې الله دې ګناه معاف کړي نن موږ دا معلومات کړی نن موږ تلي یو نن موږ د خور او د ترور او د ماما او د ورېرې او د خورزې تپوس کړی چې دا زما رشته دار په دې به ماله الله اجر راکوي په دې به الله ما بخي دا زما رشته ده نو ټولو موږ رشتې کټ کړي دي حدیث مبارک کې راځي یاد ساتئ میدان محشر کې چې کله د سړي حاضري وشي دی پیش شي الله ته دقه ټیم کې به دا رشته داري په عرش پورې نښتي په عرش الرحم معلقة بالعرش ته به وزن د رشته دارۍ معلوم کې خو چې میدان محشر شي ستا به دلته فیصله شروع شي او الرحم معلقة بالعرش او هلته به رشته داري په عرش پورې ونښئ ستا به فیصله کیږي او رشته داري تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چې زه پرې کړی وم د خپل رحمت نه یې لر کې الله چا چې زه دنیا کې یو ځای کړی وم الله نن یې ځان ته رانږدې کړي نو چې ستا فیصله شروع وي برې نه در باندې رشته داري غږ وکړي چې الله د خپل رحمت نه یې لر کې لرې کې دنیا کې زه پرې کړی وم الله د خپل رحمت نه یې لر کې نو چې دلته دې فیصله شروع وي او دلته در باندې رشته آواز وکړي د پاسه حدیث مبارک کې راځي وی چې کله الله دا رشته داري پیدا کړه لکه نه رشته داري وی اخذت بحق الرحمن دا د الله په ذات پورې ونښتله د الله د شان مطابق دا رشته داري په الله پورې ونښتله حدیث کې الفاظ دي مه 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 الله رشته دارۍ ته وی مکه مکه رشته داري ورته وی یا الله زه دې پیدا کړم ماله به اوس زما حق راکئ الله پیدا دې کړم خو حق به راکئ
زه پتا سره پناه غواړم پتا سره پناه غواړم خلق برازي ما به پرې کوي الله ما به پرې کوي نو وی الله پاک دې رشتہ دارۍ ته وی چې ای رشتہ دارۍ ته په دې راځئ چې څوک دې یو ځای کې د ځان سره یو ځای کمه څوک دې پرې کې د ځان نه لر کمه په دې راځئ وی دې رشتې ورته وی چې او الله په دې راځئ وی الله رشتہ دارۍ ته وی چې دا دې حق شو ما تعالی درک دا دې حق شو ما تعالی درک دا د رشتہ دارۍ حق دی حق خوږې رشتې دي د پیسو په وجه مه کټ کوئ